بسم الله الرحمن الرحيم. استعبون أوفتي كان فصل. القياس الشعري قياس مؤلف من المخيلات الصادقة أو الكاذبة المستحيلة بالدغر كان أو الممكنة في النفس أو الممكنة المؤثرة في النفس قبضا وبسطا. هم ویلو د قیاس پنځه اقسام دي په اعتبار د ماضي. درې تیر شو قیاس برهانی او قیاس جدلی قیاس خطابی. دا دریم څلورم نمبر قیاس دی قیاس شعری. دې تعریف څه دی؟ دا قیاس ته ویل کېږي چې دې قضایه چې دا صرف خیالات دي. قضایه دي خیالات دي تش ابدا خیالات که صادق وي او که کاذب وي، محال وي ناممکن وي او که ممکن وي. خودم رضا ولا شرط چې په نفس کې به اثر کوي، خپل نفس کې اثر کوي. دا دي نو قیاس شعری تعریف ته شروع. دا قیاس ته ویل کېږي چې مرکب وي د داسې قضایاونه چې هغه مخیلات وي، خیالات وي، قضایه خیالات وي دش او به کدا خیالات صادق وي او که کاذب وي. قاری صاحب د سره دی کا قیاس شعری تعریف کوه. قیاس ته ویل کېږي چې مرکب وي د خیالاتونه، هغه قضایاونه چې هغه خیالات وي. دا قضایه به صادقي که کاذبي، محالي او که ممکني، هو اس په نفس کې باثر کوونکی. نور هر سره دی تو ګورېګا. فصل القياس الشعري قياس دا قياس ته مؤلف من المخيلات چې مرکب وي د خیالاتونه، د قضایه او مخیلاتونه، الصادقه او الكاذبه، كصادق او ككاذب، المستحيله او الممكنه، كمحال وي ناممکن قضیه او كممکن وي، المؤثره في النفس قبضا وبسطا. خودم رضا چې نفس کې به اثر کوي په اعتبار د قبض او په اعتبار د بسط. قبض مطلب په نفس کې به استراب پیدا کوي، ګډوډي، خفګان، او یا به بسط وي، نشاط به پیدا کوي، تر تازگی. نو یا خدا سے قضایي داسې قضایي سړی خپکی نفس لګډ وړ کی، یا داسې قضایي سړی خوشاله اثر بکئی کا. المؤثره دي اثر بکئی په نفس کی په اعتبار د قبض سره، یا نفس کی به استراب پیدا کی، خپکی به او بس تنو، یا په اعتبار د خوشاله نشاط سره. وللنفس مطاوعات للدخيل كمطاوعات للتصديق. زمون مصنف وای چې قیاس شعری چې دی دا خود مخیلاتونه جوړ لیکنه او نفس چې هغه او دا داسې قضایي دي قاری چې په نفس کې اثر کوي، خوشاله کوي یا خفه کوي. داسې ویل کنه. اوس وای نفس د مخیلات او تابعداري کوي. نفس د مخیلات او قضایي او تابع کیږي اصل کې چې تابع کیږي. نو هغه کې خوشحالي خبره خوشحالي کې به او کده خفګانی خفقيږي به. نفس اصل کې تابعداري د مخیلات کوي، د قضایه او صادقه او بشان تابعداري کوي، بلکې دا غیر هم زیات تابعداري کوي. خلک ګوره اشعار او تناستی اشعار کې د خیالات بیانېږي، خلک یې خطا تابعداري کوي، حق خبره ته کې صحیح صفا روشتن کی خبره ان ته وګ نه دي هرې څه به سیدا کنه. نو ګوره ولنفس مطاوعات، نفس برابر تابعداري وي، مطاوعات وي، زیات معلوم دی کنه. كمطاوعته للتصديق، اګه مطاوعت د تصدیق چې څنګه کیږي، تابعداري تصدیق کیږي د شان د دین، بل اشد منه، بلکې د دې تابعداري تصدیق نم سخت دی بسختۍ سره. والغرض من هذه الصناعات ان ينفعل النفس بالترهيب والترغيب. د دې صناعت مقصد سره د قیاس شعری، د دې مقصد دا دی چې نفس اثر قبول کړي د ترهیب یا د ترغیب. په دې پوه شي تصادق او کاذب وي. مقصد دا چې زماره مخاطب دا نفس سره نر بلانی شي نویریږي. الګو وي شاټ ډیر تر خدمت خراودار قصې او دوی ماشوم ته وي شاته کوټه کې خي ماشومان دي خو یې رئیس وینه خورلانه نو څو دا ډیر ګنده شی تر خدي دادي. نو دروغ غره مخیلات دي او دروغ دي، هغه په نفس کې اثر واشه کنه، هغه نفس ته اثر قبول ویری نه. او کله کله یو سړی دښمنی په قران زیوره چې کدا لاره لکه دا ورشه بس وی هغه کې کوي ته ولويږي. هغه د دې ترغیبات ذکر کی نفس خیالات چې هغه په غلاره کې راغب شي بس ورشي هلاک شي. اسی کني
قاری سے پوه شولې به نو غرض د دې من هذه الصنعات نصره چې نفس په ترهیب کې ولويږي ویره کې شي دی وشینا اگر که یره دي صحیح نه یعنی هغه د رغبت والا شي او یا د دې لپاره چې سره یو لارې طرف ته راغب شي اگر که راغویر شي اين فاعل النفس چې اثر قبول کې نفس ترهیب او ترغیب واشترط في الشارع أن يكون الكلام جاريا على قانون اللغة مشتملا على استعارات بديعة دې لپاره شرط دا چې دا په قانون لغت په قانون باندې بسې لغت په قانون صرفي او نحوي اعتبار سره بټیک وي او په دې کې به استعارات پراتی دي کلام کې به استعاری وي ناشنا استعاری دا به شرط دی شعر کې چې استعاری کنه او لغت په اعتبار سره ټیکه له تخلق وکړي کلام نه کنه واشترط في الشعر بشعر کې شرط شوی دی يكون الكلام جاريا چې به کلام جاری علی قانون اللغت د لغت په قانون باندې مشتملا علی استعارات بدیعات مشتمل به په استعارات ناشنا باندې استعاره خو به ځنې کنه لغت کې شی په سوال غوښتل او په اصطلاح کې تشبيه الشيء بالشيء من غیر ذکر حرف التشبيه دیو شی تشبیه بل شي سره ورکول بغیر د حروف تشبیهونه زید اسد زید اسد دی کل اسد نه دی زید تشبیه اسد سره ورکول او حروف تشبیه پکې نشته دی په دې کې به استعارات پراتی وي خپل مثالونه روان دي بدیات نشنا رائقه مزیدار او تشبیهات دي کې به تشبیهات وي انیقه بلند انیقه خي تشبیهات جور تشبيهات فائقه وجد بحيث وجد مرتبه ولا تشبيهات بحيث يؤثر في النفس بدسي طریقه چې په نفس کې اثر کوي تاثیر عجيبه اس استعارات به کی خلک اشارو کې ذکر کوي کنه او توازن ورته کوي حالانکه خیالاتي او تشبيهات داسې تشبيهات وي تاسو مقامات کې ویلي دي چې هغه تشبيهات په نفس کې وسره چي يؤثر في النفس تاثيرا عجيبا ويورث فرحا او خوشالي را پیدا کوي او يوجب طرحا او یا خفقان راوي دا استعارات ذکر کی چې سره خوشاله کی یا دا استعارات سره خفق کی ومن ثم لا يجوز فيه استعمال الاوليات الصادقه نو دا وجه د مليسيب چې دا د مخيلات نه جوړیږي دي کې د دروغ او استعارات وي اولیات په دې کې نه راوړي نه چلی کیږي ځکه اولیات خو صادق وي دا وجه دا چې جایز نه په دې کې استعمال د اولیات صادقه او يستحسن استعمال المخيلات الكاذبه او په دې کې بهتره ده کنه بهتره چې مخيلات رښتون کې خلاف لري دا مخيلات کاذبه به کې خلق غني دا قانون د کوم شعر کې چې دروغ ډیر غډیر خي هرم دې قانون دی ويستحسن استعمال المخيلات او خد په دې کې استعمال خسته يعني ورد بديك استعمال المخيلات وكاذبه كما قال العارف الغنجبي مخاطبا بولده فلزت كبده لکه عارف غنجبي دا بزرګ دی دا مخاطب دی خپل بچی ته او د خپل جګر ټوکړې د څه وته وي به در شعر مثل مپیج ودرفني او چون اکذب اوست احسن او خپل زوی د وی په اشعار کې مو ورزيګا او نه دا غیر اشعار په فن کې اور ورزيګا دې کې شوق مکوا دغه په اشعار کې احسن هغه کوم چې ډیر ضروري وي ځکه مونږ ول په دې کې اولیات نه چلیږي په دې کې مستحسن دا چې هغه مخیلات صادقه خلاصه کې مخیلات کاذبه وي خلاص قاری صاحب کنه په سیامي خبرې دي در شعر میں پیج و در فن او په شعر کې ما غرزيګا او داغه په فن کې شوق وکي مکوا چون اکذب او احسن او ثم احسن بدی اکذب بدی کې نو تم احسن وی او که قول القائل دو ور وس راشي تاسو دي کې ورته خیالات دي خو بس نفس کې اثر کوي اسف الخمر شراب صفت کوي کنه څوي لهل بدر کاس وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو اذا مزجت نجم لهل بدر یعنی شراب د بارا یو څلسم اسمه مېدا چې هغه جام دی دا شراب تشبیه د انور سره ورکړی دا
شراب تشبیه چا سره نور سره کوم جام کې چې پراتی دی هغه تشبیه ورکړي د 14 سپمای سره او دا ساقي کوم چې دا شراب خلکو سکی کنه هغه دا ګوتی نری نری دغه تشبیه ورکړي دا اولي دویمه ورځ سپمای سره هلال سره نو سوي لهل بدرو دې شراب ورپار سپمای دا کاسن کاسه یعنی اجام سپمای دا وهي شمس شراب د خپلش نور دی یدیروها چې تاویږي نور پشان هسه کنه پر راځي مسور تش خیالات دي شراب نور دي څه اکاسه سپمای څه دغه به مخ کی وهي شمس يديرها هلال وهي شمس او دا شراب د خپل دا يديرها هلال فاعل کما الټه معنی وکړه به دوه کړي لهل بدر دیر بارا سبغمې د کاسن کاسا وهي شمس يديرها هلال او دا خپل انور دي چې تاویږي د دینه انور نه تاویږي څوک هلال دغه ګوت یادای وکم یبدو ابه شراب کې څوک وبواچي قاری سي وغي کې بربونه کوي پیدا کیږي بربونه کوي کنه دا وای بربونه کو تشبيه ورکړي ستور سره تشبيه ستور وکم یبدو ثم نخکار کیږي نجم استوري کلا اذا مزجت کلا چې شراب سره وبګړي وړي شي مخکې راځي وقال الشاعر شاعر بل څه شعر دا مختصر کې دا څه ویل دي لا تعجبوا من بلا غلالته تاسو تعجب مکوئ دا غزولې درو د بنین د محبوبنا د محبوب بنین زول له بده تعجب مکوئ ولی وای د محبوب بدن و سپومې د سپومې او په سپومې کې خدا بنین خاص کپڑا ده هغه خرابېږي وسونه نږدې چې سپومې سره دی بدن سره د کپړې خامخا خرابېږي خبر ورسېدلې ګویا چې د محبوب کپړې شتېدلې وي خلکو به تعجب کول دا ورته چې کپړې د تعجب په مکوي هغه بدن خصموي د سپومې سره کپړې خامخا خرابېږي دا خاص قسمه کپړه نشته د بدن سپومې سره لا تعجب من بلاغ غلالتي قد زر ازراره وذکا وترل شوی د تڼۍ د دې کپړو وال القمر بچا ما ترل شوی سپومې معنی د سری په بدن معنی فشبه المحبوب بالقمر محبوب تشبيه د قمر سره ورکړي وقال لا تعجب من انشقاق غلالته د بنین په شتېدو باندې تعجب مکوي ولی لانه قمر ذکر دا سره خپل قمر دی ذر عليه الغلاله چې تل شي باغ باندې د بنین وكل قمر كذلك هر قمر چې دغه شان په غلالته تنشق غلاله د غشتيږي نو ينتجو غلالة المحبوب تنشق نتیجدار او تر محبوب کپڑے بشتي وقد ينتجو اجتماع نقيضين کله کله په دې قياس شعري کې داسي مقدمات وي چې دا غي اجتماع د نقيضين راځي غوښ په دې کې ارڅ چریږي اجتماع د نقيضين دي می لکه مثال انا مزمر الحوائج باللسان زپټو مخبل حوائج په جبا باندې خلکو د حوائج نه بیانو صحیح شو ها مظهرها بالمدامع ظاهروں میں اوخ قبانی پټو میں حوائج پټو میں بجب معنی او ظاهروں میں اوخ وكل مزبر الحوائج وسازي دا صغرا شو کبرا توکیرا هر غسلې چې پټون کې د حوائج یغه صامت چپوي وكل مزهر ور غسلې چې هغه ظاهرون کې د حوائج متکلم بي نتیجه وسره وزي انا صامت متکلم ایا څه تیر لیکه راځي وای زخپل حوائج په جبه باندې پټوم په اوخ کوانی ښکار کوم هغه سره وساسي د قياس سره هغه سره چې خپل حوائج ښکار کوي پټي هغه سامت وي ازو کې ښکار کوي هغه متکلم وي نه د هغه وسط ورځوا دا سره به څه ينتجو انا سامت المتکلم چپ مو خبر کوم دا نقيزه بهر حال مخيلات دي ولا يشترط الوزن في الشعر وليس د منطقين بالنسبه لبشر کې وزن ضروري دي نشر نه د وزن کې ولا يشترط الوزن والشرط نه وزن في الشعر بشر کې عند ارباب الميزانيين منطقين بالنسبه لهدو نعم يفيد حسنا ها کشر وزن برابر شي حسن کې پیدا کیږي او به وی کلام شعري چې ده کنه دا
قیاس شعری دا که شری بخو غواز ویل شي اشعار نورم مزه کوي تر دې چې د خلکو بټکو د غرزيږي نام يفيد حسنا پیدا ورګي دي د حسن به اعتبار سره والکلام الشعری شعر قاری سے اذن شد بصوت طيب شریدا ویل شي په خسته आवाज باندې ازداد تاثیره زیدیږي اثر درې په نفوس کې حتی ربما تر دې ډیر کړه دي یزيل فرط بشر الف لام دې کسر بلام دې الف لام دې غلط دي کله تر دې چې زایل کوي فرط البهجه زیت خوشالي العما ایمان الرؤوس څخه زایل کوي پټکیر سرونه بریلې نه کوي کنه والاوائل من الحكماء جو يوناني حکما اولني كانوا احرص الناس على الشعر شعر کې ډېر شوق له فصل القياس صفصتي دا نور مسان دی وګته کې صفصه علم ته ویل کې او تو باطل سوف استائيه اصل کې سوف علم ته استائيه باطل علم نو د خلکو چې کوم قیاسونه بګول غس پول سوفستی قیاسونه صفصتی قیاسونه صفصتی تعریف سره خپل کتاب ولا کوي هو قياس مركب من المهويات الكاذبه المخترعه للوهم امر کې غبم کله کله غسر مخيلات او کاذب او صادق او دا خو قياس ته ویل کېږي چې د وهميات نه جوړي او دا وهميات چې هغه صرف کاذب او مخترع وي ځان نه جوړ شوی خارج پیږي به مقصد یې خپل رس راځي فصل القياس الصفصتي چې دی او قياس دا قياس ته مرکب من الوهميات چې مرکب وي د وهمياتنا الكاذبه المخترعه هغه وهميات چې کاذب بومي مخترع بومي ځان مخترع مفعول چې غسر سید جزانه وجل شوی الوهم د وهم اختراع بيدا په قياس غیر المحسوس على المحسوس لکه مثال غیر محسوس قياس کوي په محسوس باندې یو شی په نظر ښکاری قياس کوي په چا باندې نخکاری قياس کوي په محسوس کوم چې ښکاری او څه وي محسوس محسوس موجود وي غیر محسوس موجود وي او قانون دار ليس تسلق کړي دې کاذبو دې قياس صفصتي مثال یو سړی غیر محسوس شي قياس کی بچا معنی دا خو باطل ده غیر محسوس ویل شي دا محسوس ویل شي او څه وي غیر محسوس شي هم موجود دي او محسوس هم موجود دي او هر موجود مشار الیه وي لهذا غیر محسوس او محسوس دواړه مشار الیه دا غلطه ده مشار الیه خو صرف محسوس في غیر محسوس دی بقياس غیر المحسوس علامه المحسوس انه كل موجود مشار الیه وللوهميات فويك كان مخكر هذه وللوهميات مشابهات شديدة بالأوليات ولو رد العقل والشرع حكم الوهم لدام الالتباس بينهما وإذا قياس صفصتي کې چې دا کوم وهميات وي دي وهميات مشابهات د اوليات سره ډیر وي اکم چې قياس قرآني کې چې د لغه صادق غیر سره مشابهات وي دې وجنه عام خلق وو وهمي او یعنی وهميات باندې دوکه کیږي او تصادقي غړي اولیات بشاني غړي پدا شاید دا کتاب ولوي چې شرع عقل نه وي او شرع نه وي عقل او شرع کنه وي نو دوه منځ کې التباس وي چې کوم صحیح کوم وهميات دي او کوم اولیات او صادقي دي پته بینه لګیدل او عقل معلومه چې د پلانې وهميات دي پلانې سي اولیات نه دي صادقه دي اي شرع معلومه خپل راضي کوله ترشه اول الوهميات الوهميات چې بارا مشابهات شديده ده اوليات سرا ولولا رد العقل کې چرنوي رد کول د عقل چې عقل رد کوي او شرع او د شرع رد کنوي چې رد کوي حکم الوهمي دا مفعول دی رد بارا العقل او الشرع فاعل له اضافه دي شوی دی کشرنوي رد کول د عقل او د شرع حکم د وهم لرا لدم الالتباس بينهما دول منځ کې به التباس راغلی وي همیشه به التباس دول ترمنځ او من الكاذبه مشبهات بالصادقه منګ ویلو مخکې صفصتي چاته وي چې مرکب وي د وهميات کاذبه او مخترعه للوهم دغه کنه دویم چې د کاذبه او نه جوړ وي هغه کاذبه چې مشابه وي د صادقه سره امن الكاذبه یا برکه صفصتي مرکب وي د قضایه کاذبهونه المشبهات بالصادقه جغي مشابهات المشبهات چې مشابه وي صادقه او سره اسم فاعل ځای سره وي
وهي قضايا يعتقدها العقل بأنها أولية أو مشهورة أو مقبولة أو مسلمة لمكان الاشتباه بها. دا كاذبة مشبهة بالصادقة ليس تعريف دي. ودا قضايا وتویل کی چې دا دروغ وي او خلق به مشابهت وي صورتن یا مانن د اولیو سره چې کوم صادق دي یا د مشهوره سره یا د مقبوله سره یا د مسلمه سره هغه سره مشابهت صورتن یو یا خپل مثال ته موږ درشه. وهي قضايا تویل کی اعتقدها العقل شاقل په عقیده لري بان اولیه عقل دوکږي چې دا اولیه ونه دي یا مشهوره دي یا مقبوله دي یا مسلمه دي ولی لمکان الاشتباه بها لفظا و معنا. پدې کې د وجه دین چې دې کې اشتباه راغلی وي لفظا وي ایا معنا وي. لفظا اشتباه ته لغوه کې مولوی سیبه اوسره داسې وي چې عین چې دا سبب شمس تم وي چینه تم وي نو وای چې لکه چینه چې دا شم چینه چې دا عین دی او هر عین دنیا روخانه کوي لہذا چینه به روخانه کوي. نو ګره لفظ کی مشابهت را لے. تقول لعين الماء هذه عين وكل عين يستجيء بها العالم. لا شست نمبر شکلی کلی دی الکه دا عین دی چینه دا اور هر عین چې ده دا په دې سره عالم روخانه کیږي اده چینه به روخانه کیږي. روزل د ګوري موږ خپل عقل نه پیژنو چې لکه هاذا العين خصيده صغرای صادقه خو بده معنی عالم روخانه کیږي بده کې د دوکه شوی دا عالم چې روخانه کیږي بده عین معنی د شمس معنی دي نو کبرای غلطه راکا یا به مشهور وي کجی او مانن یا به مانن مثال لکه صورت د یو شی بل شي سره برابر شي الکه د دیوال معنی د اس تصویر دی او ته وی چی دیوال معنی است او هر اس منډوي دغه دیوال معنی چې کوم است دا به منډوي کوم جوړ شوی دا منډوي ا دیوال معنی چې کوم است دا است صحیح ده هر اس منډوي دام صحیح ده خو دغه دیوال ول اس منډوي د نتیجه ورانه وروته ځکه اس هغه منډوي چې کوم صورت داس نه دی چې کوم جسم د اس وی او ژوندې هغه منډوي نه چې بس کوم دغه صورتن اسوي تصویر جوړ شوی دی چې وځه منډوي فجي وتوقع في الغلط غلطي کې واقع کیږي سره پکې وهذه صنعت کاذبه وموها دا صنعت چې دروغ دی او وهمي دی غیر نافعه بالذات هیڅ نفع نشته دی خالص بالذات د نفع بالغرض نه پښته څنګه چې دې باندې سره پوي شي غلطي کې بنا بل سره به نشي دوکه کولای او دا وړي بل سره به دوکه کولای شي ازمایش له بدن شي کوي. نعم نافعه بالعرض نافي دي بان صاحبها لا يغلط ولا يغالط لا يغلط ويغا نه بدا بل سره غلطي کوي ولا يغالط نه بل سره غلطي کیږي. فهذه وقد ويقدر عليه ان يغالط غيره بدي بقادر اي چې بل غلط کی وايم ويقدر دا بقادر على ان يغالط غيره چې غیر سره غلط کی ويمتحن بها او امتحان واخلي بدي سره او يعانده اذا چا سره بدي دشمنی وکي دې بیګه کنه مقابله ورسره وکي او صاحب هذه الصنعات چره اوس د دې صنعات والا یعنی قیاس صفتی والا چره کچره د مقابله د حکیم سره رااله فلسفي سره او بيدا په دې قیاس صفتی سره دلیل نسی یو سره دې دلیل په قیاس صفتی ونی ولو د چا په مقابله کې د حکیم په مقابله کې فلسفي په مقابله کې لسری د سوفسطائیه ویل کېږي هغه دا سوفسطائیه دي سوفسطائیه مطلب غلط دلیل نه ولې او کله خلق سره مقبره لا به دلیل په دې معنی ونی ولو کې شری معنی به د خلق څنګه مې لاندې لګلې دي مشاغبي ورته وي جګړه مار فزول جګړې کوي وینه شری خبره مده اخري خبره ده کله قیاس صفتی والا چې د قیاس صفتی نه دلیل ونی ولو او د چا په خلاف ونی او فلسفي نه ثبوت وي دته سوفسطائیه وي هغه سوفسطائیه نه دی غلط دلایل نسی او که شرام خلق په مقابله کې ونی ولو به د مشاغبي وته ګوري
وصاحب هذه الصنعه چې ان قابل الحکیمه کې شری مقابل الحکیم شي يسمى سوفستائيه او توي وهذه الصنعه چې سفسطه دي صنعت سفسطه وي سفسطه مطلب هي حکمت شریب سبه مموها ملمع دا یو حکمت دی چې وهمي دی وسی ملمع شوی دی یعنی خاصتکله شوی دی منځ کې غنده دی والا او کچری حکیم سره مقابلهونه کې فلسفي سره ويسمى مشاغبا مشاغبيا مشاغبي دخلك وي جګړه مار وهذه مشاغبه دي قياس مشاغبه وي وعلى التقديرين فصاحبه غالط في نفسه کار یو ته اخلي حکیم سره مقابله کوي کام خلکو سره کوي صاحب د دې چې دا غلط وي په نفسه مغالطه لغيره خپلم غلط وي غیرم غلطي وصناعته مغالطه عدد صناعه وصناعته عدد صناعت چره دا مغالطه دا وهي قياس فاسد دا قياس فاسد ده اما من جهه الماده فقط صرف ماده کله غلطي یعنی صغرا یا کبرى من جهه صورت کله غلطي فقط او کله هم غلط واړه غلط ورسېدلې